یقینا چې چرته ذکر د مصطفی کیږي الته کې بزړونو ته قرار ملاویږي. نو معززو مونږ هم په دې مختصر وخت کې لږ د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ذکر کو، د هغې مبارکو سیرت بیانو، او صرف په مقصد د دې باندې چې زمونږ زړونو ته په باندې تسکین ملو شي، زمونږ زړونه په باندې خوشاله شي، او دا زمونږ دپاره سبب د شفاعت وګرځي. نو معززو په نننۍ جمعه کې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چند معجزات ستاسو په حضور کې اقدم الہ العالمین دې مونږ ته د حق وینا او پاغې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. ثانیاً د الہ العالمین تاسو ته د حق اوریدلو او په هغې باندې د عمل کولو توفیق در نصیب کی. معززو د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک د سر نه واخله تر خپو پورې تمام معجزات د هغې یو ادا معجزه ده، د هغې مبارکو یو انداز معجزه ده، د هغې مبارکو لاس معجزه ده، ګوتې معجزه ده، زلفان مبارکی معجزه ده، د هغې قدمونه معجزه ده، سترګې معجزه ده، یو اندام د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. که تاسو وګورئ زمونږ حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الہ العالمین بے شمار معجزات ورکړي دي. الله حضرت موسی علیه السلام ته فرمایي اے موسی کوهی تور تراشه هلته 40 شپې عبادات وکړه، د هغې نه بعد به درته یو 2 معجزات درکم چې هغې ته یو د لاس معجزه ورته ورکه، یو یې ورته د هغه ډنډۍ معجزه ورکه، هغه کونټۍ معجزه ورته ورکه. نو معززو هغې هلته کې 40 شپې تیرې کې الله ورله صرف 2 معجزات ورکه. زمونږ او ستاسو پیغمبر زمونږ او ستاسو د حضور باری چې راځي نمبر چې راځي الله ورته دا نه فرمایي چې کوهی تور تراشه، یا ورته دا نه وایي لکه د داود علیه السلام چې یو شپه به یو ورځ به روژه نیسي یو ورځ به کوجی بیا به درته نبوت درکم. نه چرته چې د حضور نمبر راځي بغیر د سقید نه حضور علیه الصلاۃ والسلام د سر نه در خپو پورې تمام معجزه ګرځي. معززو د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د هغې مبارکو یو خادم و، یو غلام و. امام بخاری او امام مسلم دا حدیث را نقل کړی دی، تاسو به ډېر اورېدلی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه دا د حضور اکرم خادم و. مونږ او تاسو ټول د حضور اکرم خادمان یو، مونږ ټول د هغې غلامان یو. خو چرته کې چې د حضور اکرم د خادمانو نوم غوښتلی شي نو بیا په هغې کې ورته د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نوم پیش کیږي. معززو کله چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړ، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وړوکی و، معصوم و. ام سلیم د مور و، هغې د لاس راونیوه، رای وسته حضور اکرم ته پیش کړ، وی حضوره زما دا یو بچی دی او دا مې د تاسو له راوسته، دا به د ستاسو خدمت کوي، دا به د تاسو له د بهر نه سودا راوړي، ستاسو ضروریات به پوره کوي، ستاسو څه حاجت پیښیږي دته به وایي. حضور اکرم هغه په خپله غلامۍ کې واغېسته. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ورسره ډېر وخت تیر کړ، تقریبا 10 کاله خدمت یې د حضور اکرم کړی دی. دا فرمایي چې ما سره به حضور ډېره مینه کوله، ډېر محبت به را سره کو، دومره مینه به کوله چې حضور به راته کله زما انس نوم و، کله به راته انیس نوم باندې آواز وکړه، کله به راته په بل یا ذل اذنین نوم باندې به راته آواز وکړه. یا ذل اذنین مطلب دا دی وی اے د 2 غوږونو والا، وی کله به راته حضور په داسې نوم باندې آواز وکړه، وی کله به راته په یو نوم د محبت نه آواز کو، کله د بل. دا د حضور محبت او د هغه سره
نو ډیر مینه به را سره کول ډیر محبت به را سره کو نو دا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا مور وا حضرت ام سلیم یو ورځ دی وی س حلوای پخکا یا س نور صدا شانت کور کې س پاخک او دی خپل زوی ته ورک حضرت انس رضی الله تعالی عنہ تا چې دا یوسا او حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته پیش کا او ور سره ورته دا وایا چې زما مور درته سلام پیش کړي زما مور درته سلام پیش کړي او د سلام نه بعد زما د مور د طرف نه درته دا لګه تحفه ده په اخر کې د حضور اکرم معجزې ته ګوره وی زما مور درته دا لک سالن پیش ک او دا می د مور د طرف نه دی او درېمه خبره چې دا لک لګ شانته تحفه د دارانه قبول کا هغه وی زر عالم زر روان شم محبوب علیه الصلاۃ والسلام لا چې کله می هغه راوړ نو هغه می ور سره کی خو او ورته می ویل چې حضورا دا زما مور را لګلی دی او بیا هغه درته سلام ویلو او درېمه خبره دی کوله چې دا لک شانته تحفه مو درته راوړه دارا نه قبول کا او دارا نه منظور کا نو هغه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام را ته او فرمایل چې اذهب فدعو فلان 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 ما ته وی چې لاړ شه انسا او فلانیم را او غواړه فلانیم را او غواړه فلانیم را او غواړه رجال سماه د ډیرو کسانو نمونه را ته واغست چې دا ټول را او غواړه او بیا را ته او فرمایل چې ودعو لمن لقیتا او خلق امرا وغواړه چې چا سره په لاره کې ستا ملاقات وشي وی دغه شان مې وکړه د مسجد نبوي نه ووتم د حضور مبارک د در نه ووتم او وی څوک را سره ملاوېده هغه ته به مې دعوت کو چې لاړ شه د حضور دعوت ته درته چې د چا چا نمونه اغستی او اغیله بم لاړم ورته به مې ویل چې حضور درته دعوت ته نو تاسو سوچ وکئ چې چرته کې دل د تاسو ته یو MNA یو MPA یو غټ شخص چاته دعوت وکي څومره په خوشاله باندې ورزي او ما ته نن فلانی دعوت کړي دی نو دا هغه خلکو خوش قسمتي وګوري چې چاته د حضور اکرم د کور نه دعوت راشي نو هغه خلکو په منډه باندې صحابه کرام د حضور در تراتله نن حضور دعوت کړي دي خلک را لکی ناسته هغه وی چې زر عالم واپس اومه کاته د حضور هغه اجره مبارک ټول ډک شوی وا دومره خلک ناستو وی کله چې زه واپس راغلم حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ټول خلک کینول دي او یو ټول ته فرمایل چې لس کسان راځي لس کسان راځي او وی حضور اکرم خپل مخ ته هغه سالن کی خود او خپل لاس مبارک په باندې کی خود او وی سې په خله باندې او فرمایل او پاغي ورچوف ک او بیا یې تن سر کولو ک او وی چې لس کسان راځي او خوري وی دغه شانته لس کسان براتلو دا غینه به خوراک کولو تر دې پوری چې وی اغه نه تپوس وک راوی دې تپوس کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې تاسو په دغه ټیم کې څومره کسان وای نو وی هغه ورته او فرمایل چې کم اس کم مونږ 300 کسان په دغه ځای کې موجود وو د هغه یو لوخي نه مخوراک وک او تر دې پوری چې کله اخر شو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم راته او فرمایل چې یا انس ارفع اے انسا اوچتا کدا لوټ کئ وی هغه چې ما کله اوچتا ولا نو وی د ځان سره می سوچ کو چې آیا دا ما روړل نو درنه وو که اوس راته درنخ کاریږي نو وی هغه نه لګم کمې پکې نو راغله دا د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د لاسونو معجزه وا چې هغه لاسونه پکې کی خود او هغه چې کم دینو پاغه سالن باندې پاغه لک خوراک باندې دومره ډیر کسان چې کم دینو شو نو معززو دغه شانته د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د لاسونو مبارک یو بل معجزه وا حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله د صلح حدیبیه په مقام باندې کله ټول صحابه کرام او د سونه کول غختل او د اودس د پاره او بنوي د اودس د پاره د سکلو د پاره او بنوي او په یو لوټکی کې معمولی غونته کې او به موجود وي حضور اکرم ته ټول راغ چې محبوبه او بنشتره چاته د اودسونو ضرورت ته چاته د غسل ضرورت ته چاته د سکلو ضرورت ته او بنشتره وی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا کم لوټکی کې او بدی دا مال راوړي وی
هغه ورته راوړه او حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دا لاسونه مبارک دا ګوتې په دې لوخي کې ورخته کې او وی دا لوخي کې چې ګوتې څنګه کې خو دې د ګوتو د منځونه دا او بد دا شانتي جاری شوی لکه څنګه چې د چینی نه جاری کیږي او وی هغه لوخي په باندې ډک شو وی هغه نه بیا نور لوخي ډک نور لوخي په باندې ډک دا د بخاری شریف حدیث ته دا حدیث را نقل له د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نه چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته دومره خسته معجزات الہ العالمین ورکړو معززو او چې د دې راوینه تپوس شو د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نه چې په دغه ټیم کې تاسو څومره کسان وي هغه وی ک دلته کې مونږ 1,00,000 کسان موجود وي دا او به ورته پوره شوی وي خو په دغه موقع باندې 1500 کسانو ته دا او به ورسېدي 1500 کسانو ته دا او به ورسېدي نو معززو د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه یو اندام یو حصہ داغي ناستا داغي پاستا داغي ولاړه داغي روانه دا ټول معجزې دي معززو د حضور علیه الصلاۃ والسلام یو بیبی دا حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم بیبی وی دا فرمای چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام په اخیری ژوند کې دی مبارک بیمار شو نو ویزی تپوس لورلم او چې تپوس لورلم می په دې سینه می ورته لاس کې خو دا او وی پختنه می تکول چې محبوبه طبیعت مو څنګه دی څنګه شوي تاسو وی چې هغه لاس په باندې ما کې خو دا او کله ما غلاس لری ک او وی بیا ټول ژوند تیر شو محبوب د دنیا نه رحلتم وک کلونه تیر شو میاشت تیر شوي ټول ژوند زما تیر شو در اخر ژوند پوري چې څومره وخت دا غینه بعد ما تیر کړي دي وی د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک د وجنا چې هغه بدن سره زما لاس لګیدلو وی در اخر وخت پوري زما د هغه لاس نه خوشبویان تلی دا د محمد علیه الصلاۃ والسلام معجزه وا او داغي مبارک دا ولادت نه مخکې معجزات وګورا ولادت نه مخکې داغي مور مبارکه فرمای وی کله چې محمد علیه الصلاۃ والسلام زما په گیډه باندې نوې زما چې کوم د حضور علیه الصلاۃ والسلام نکو عبد المطلب نوې هغه شک کې پریوته او سوچ کولو وی پکور کې به خوشبوئی وا چې کله به امینه بیبي راغله پکور کې به خوشبوئی پیلاو شو نوې ز شکی شم وی ما دا غینه تپوس نشو کولې وی ما ورته دا نشو ویل چې امینه بیبي ته چرته بازار ته تلی تا چا خوشبوئی تا باندې لګولې دا تا ځان له خوشبوئی راوړې دا کدا سوجه ده چې تدل تراشي خوشبوئی در نزي وی تپوس مت نشو کولې ما ویل چې دا خو خاوني وفات شوه دی نور څوک نشته دی دا سینې چې ناراضه رانه نشي چې زما سخر چې کم نه په ما باندې شک وک نو ما ته تپوس نشو کولې نو ما کور کې بل زنانه ته ویل چې لاړه شه د امینه بیبي نه تپوس وکا چې تا خو چرته خوشبوئی نه ده لګولې ته خوشبوئی م لګا ځکه ته زنانه او بل ته خو چرته بازار ته نه تلی تا خو چرته خوشبوئی نه دا غستی د ځان نه هغه وره لته پوسې ته وک امینه بیبي ورته وی چې نه والله چې کله نه زما په گیډه باندې دا معصوم راغلی ری کله نه چې زما حمل شوی ری تر هغه ورځ نه زمانه خوشبوئی روانه شوی دا او زه چرته کې کله چې عبد الله سے وفات شوی دی زه خو د کور د گیټ نه بهر نه یم وتلی مال خو چا خوشبوئی نه دراوړي خو زما په گیډه باندې یو داشان معصوم راغلی دی ما ته یو داشان ته القاګانی کیږي چې دا د زمانه هغه پیغمبر دی اخیری پیغمبر دی نو لہذا دا خوشبویانی چې موجود دي دا زه چرته لاړ شم او څومره خوشبوئی موجود وي دا زما کمال نه دی ما چرته عطر نه دی لګولې ما چرته مشک او زعفران نه دی لګولې بلکې دا خوشبویانی چې زمانه روان دي دا کمال او معجزه دا صرف د هغه معصوم د کم چې زما په گیډه باندې موجود دی نو معززو